او په دې حدیث مبارک کې دا دي چې لا تدعنا قبرا مشرفا. خو د دې حدیث وروسته یو بل اسم ده ولا صورتا تصویر بم نه پرېږدي. دې حدیث مبارک کې دا وروستنی کوم اسم دې ته د چا خیال تللی دی که نه دی؟ دا چې نبي علیه الصلاة والسلام د دې سره جفت فرمایي وروسته چې ولا صورتا الا طمسته، یو صورت بم نه پرېږدي مګر هغه به ختمې. نو اوس تصویرونه خلک ښه وباسي چې په ظاهر ځینو چې دا قبرونه ورانول څوک کوي، نو هله پکار چې دا جمله تصویرونه وران کړي، دا بوتان وران کړي. په دې بازارونو کې چې دا کم کپړې ورته اچولي او دا غټ غټ بوتان ولاړي، پکار چې په دوکانونو سر شي دغه وران کړي. او په کم ځای کې چې په میوزیمونو کې دا بوتان د بودھ مت مذهب د ثقافت لګېدلي، پکار چې په هغې هم ورشي هغه وران کړي. صرف د مسلمانانو قبرونو ته چې کوم دی نو چل دی چې قبر وران کړي. د صدیق اکبر رضی الله عنه چې قبر دی، دا عمر فاروق رضی الله عنه چې زیارت دی، نور به پرېږدو چې د علي رضی الله عنه، د حسین رضی الله عنه. او دا حدیث ابو داود هم راغستی دی او نسائی هم راغستی چې اول خو د ابوالحیاج نه په خپله زندګۍ کې هم دقه یو حدیث را مروي دی، او دا بیا شکوک پیدا کوي چې په دې حدیث کې د الفاظ استراب دی. په یو حدیث مبارک کې تمثال دی او په بل حدیث مبارک کې صورت دی. کله چې په متن کې استراب راشي نو دام په حدیث کې کمزوری ثابت دی. خو دې تم نزو چې نبی علیه الصلاة والسلام دته ویلي دي چې مشرف قبر به نه پرېږدي. ځان پوهول غواړي چې مشرف څه ته ویلی شي؟ ظهر الربا لګېدلی، یو پې سندي لګېدلی. وایي چې کم قبر د ضرورت نه زیات دنګو نو نبي علیه السلام ته دا برابر کړه چې لا تدعنا قبرا مشرفا الا نو د قبر اور باره کې تاسو په دې باندې روښنایي واچوئ چې دې څه حکم دی. زمونږ د دې بیان سره ریلیټډ یو سوال وشو او بیان شو د زیارت القبور. دا مطلب دا چې تاسو خو چې زیارتونه لږه او په یو حدیث مبارک کې خو راځي چې دا قبرونه وران کې، نو ډېر موضوع سوال دی. ابوالحیاج هغه ته دا قول حضرت علی رضی الله عنه کړی. زه به لږ تفصیل کوم. او علی رضی الله عنه ته ویلي چې زه تا خبره کومه چې نبي علیه الصلاة والسلام ما ته کړی ده. نو مرفوع شو حدیث. او په دې حدیث مبارک کې دا دي چې ما ته نبی السلام وی چې لا تدعنا قبرا مشرفا، مشرف قبر ما پرېږده. مگر دا هغه اشراف ختم کا. خو د دې حدیث وروسته یو بل اسم ده ولا صورتا تصویر بم نه پرېږدي. په یو روایت کې راځي ولا تمثالا بت به نه پرېږدي مګر هغه به ماتې، هغه به ختمې. او دا حدیث ابو داود هم راغستی دی او نسائی هم راغستی. قطع نظر د دې نه چې اول خو د ابوالحیاج نه په خپله زندګۍ کې هم دقه یو حدیث را مروي دی، او دا بیا شکوک پیدا کوي چې یو حدیث دی مروي دی. خو دې ته نه ځو. او بل قطع نظر د دې نه هم چې په دې حدیث کې د الفاظ استراب دی. په یو حدیث مبارک کې تمثال دی او په بل حدیث مبارک کې صورت دی. او کله چې په متن کې استراب راشي نو دام په حدیث کې
کمزوری ثابت ہے دراوی په وجه خودی تم نزو دی ظاهری الفاظو تبیرا شو غداری چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تویلی دي چې مشرف قبر بنه پرې دي نو مشرف څه ته وایي د دینا ځان پویول غواړي چې مشرف څه ته ویل شي صاحبانو مشرف د اشراف نه دی باب افعال دی او دا نبی علیہ السلام ته صحابی رضی الله عنه په جنگ احد کې دا لفظ استعمال کړو چې کله نبی علیہ السلام د یو تیګ نه پناه واغست او بیا داسې سر مبارک اوچت کو چې زما دا صحابه رضی الله په دې میدان کې څنګه حالت کې نو دا کافرانو به ته مخشن او غش براته نو صحابی رضی اللہ عنہ تعارض کی لا تشرف یا رسول اللہ نبی اسلام سر مبارک ما پورته کوا سر مبارک ما پورته کوا نو د اشراف معنی دا چې هغه د ځمکې نه پورته د ځمکې نه پورته اوس چې وګورئ د نبی علیہ السلام په حال حیات کې د زوی حضرت ابراهیم رضی الله عنه قبر مبارک د ځمکې نه پورته د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین قبرونه د ځمکې نه پورته بلکې یو زنانه وفات شو نبی علیہ السلام ته چا نه ویل نبی علیہ السلام لاړو په قبر د پاسه ول جنازه وکړه په قبر د پاسه جنازه وکړه د دې نه مراد څه دی د دې نه مراد دا دی او دې ځای کې په نسائی ظهر الربا لګېدلې یو په سندي لګېدلې او په ابو داود عون المعبود لګېدلې هغې د دې وضاحت کوي وی چې کم قبر د ضرورت نه زیات دنګونو نبی علیہ السلام ته دا برابر کا دا برابر کا نو د ضرورت نه زیات قبرونه شته زم په مقبرو کې دنګ ضرورت څومره یې مونږ یې څونه جوړو ضرورت دونه چې د ځمکې نه پورته شي نښه پرته یي چې یاره څوک پې خپه نږدي څوک په ډیران وانه چي څوک توهین نه کی ځکه په کتابونو کې راځي لا یمتحن القبر د قبر توهین بنشي کېده نو چې د ځمکې سره بیخي اواري یعنې ځمکه شي نو کېدای شي څوک په ډیران واچي څوک په واړه بولو کې څوک په لوی اودس ماتي وکړي څوک په څپلو پخپو وګرځي نو د دې حدیث مبارک نه بچو مراد سره زنویم چې کم د دې شارحین لیکلي دي چې د دې نه مراد دی ما وی قطع نظر د دې نه چې د ابو الحیاج نه صرف په زندګۍ کې یو حدیث مروي دی قطع نظر د دې نه چې په دې کې دا عبارت استراب دی قطع نظر د دې نه چې د دې نه د کافرانو قبرونه مراد دي دا نه یادو چې د مسلمانانو قبرونو ته مراد شي او هغې ته اغستې نو هغه دا دي چې ډېر د ضرورت نه دنګ قبر نو هغه ورانول پکار دي هغه ځای ته راوستل پکار دي ضرورت وایي څونه دی په دې ځای باندې چې کوم شارحین وضاحت کوي وایي چې مراد ته نه دا نه دی چې یو لیش یعنی شپږ اتلس انچې دی یو قبر دنګ یو دا مران کې د ځمکې سره ځمکه بیا ورته قبر داسې نه دی اوس یو فکر بل ورکوم چې په دې حدیث مبارک کې دا وروستنی کمیسه دې ته د چا خیال تللی دی که نه دی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سره جفت فرمایي وروسته چې ولا صورتا الا طمسته
یو صورت بم نه پرېږدي مګر هغه به ختمې نو اوس تصویرونه خلک ښه وباسي او چې بالفرض و تقدیر په میډیا سوشل میډیا باندې یو حدیث راځي نو چې څوک هغه حدیث ورکوي نو خپل تصویر ورسره لګوي نو که چېرته د نبي علیه الصلاة والسلام په حدیث مبارک په ظاهر باندې عمل کیږي عمق ته نه ځي حقیقت ته نه ځي ظاهر باندې چې په ظاهر ځي نو چې دا قبرونه ورانول څوک کوي نو هله پکار چې دا جمله تصویرونه وران کړي دا بوتان وران کړي په دې بازارونو کې چې دا کم کپړې ورته اچولي او دا غټ غټ بوتان ولاړي پکار چې په دوکانونو سر شي دغه وران کړي او په کوم ځای کې چې په میوزیمونو کې دا بوتان د بودھ مت مذهب د ثقافت لګېدلي پکار چې په هغې ورشي هغه وران کړي صرف د مسلمانانو قبرونو ته چې کوم دی نو چل دی چې قبر وران کړي او زه په دې موقع دا وضاحت هم کوم چې د حضور علیه السلام چې قبر دی د صدیق اکبر رضی الله چې قبر دی دا عمر فاروق رضی الله چې زیارت دی نور به پرېږدو چې د علي رضی الله عنه د حسین رضی الله عنه غټ غټ زیارتونه دي دا چې په مدینه منوره کې په مکه معظمه کې په جنت المعلا کې چې په عربستان په ځمکه باندې دي چې دا هغه ځای نه خلق و اسلام راغلی دی نو هغه زیارتونه څوک دا جسارت کولی شي چې دا وران کړي لہذا حدیث مبارک شته ما تاسو ته وی چې ابو داود راغستی دی نسائی شریف راغستی دی خو بیا د هغې چې کوم شارحین دي هغې د دې وضاحت هم کړي چې د دې نه بې اندازې قبر چلو زه به یو مزایه خبر هم په دې هغه کې وکړم چې ستا ذهن کې راشي یو صاحب وفات و نو هغه وی چې زما قبر به په مقبره کې دومره دنګ جوړ کړي چې زما ملکي په دې ژوندون باندې هم نو چې په مقبره کې مې په مړو باندې هم ملکي نو چې دومره دنګ قبر جوړ کړي چې د هغې نه بیا سر نه ښکاري دا خو بې ضرورته دی دا بنا هم دې ته ویلی شي په دې وجه د دې حدیث مبارک وضاحت دا دی چې د دې نه مراد د حد شرعي نه زیات قبرونه دنګول دي او که په حد شرعي کې شبر او یا چې کومه دی نو یو فټ نیم وي چې هغې کې نښه پرته وي نو هغه نبي علیه الصلاة والسلام هم کوي